د الله د کتاب تلاوت یې اورېدو میدان قیامت تذکره یې اورېده یو قدم په بل نشي وخوستی د مدینه پاک د یوه جونپړې خندقې ته یې ټیک ولګولو په بړاچې وژړل صحابه کرام روغړل یا امیر المؤمنین په کیم غم کې ګرفتاري چې دومره سخت جوړی چې چا سینه د الله د کتاب نه ډکه وي د هغه به کیم شان وي علوم اسلامیات ستر باندې دا پرې راغلی خوب موسم د پسرلی دا پرې راغلی خوب موسم د پسرلی دا ډېرو بچیانو د قرآن ښکلې پګړې دا پرې راغلی نن موسم د پسرلی دا پرې راغلی نن موسم د پسرلی دا نن په علوم اسلامیات ستر باندې دا پرې راغلی نن موسم د پسرلی دا پرې راغلی نن موسم د پسرلی دا ډېرو بچیانو د قرآن ښکلې پګړې دا پرې راغلی نن خوشحاله پسرلی دا پرې راغلی خوږ موسم د پسرلی دا یا ښکلی حافظ نصر الله دا د دې معزز کتاب ملګرتیا هم انسانیت ته په دنیا کې نجات ورکوي او هم یې د قبر په خطرناکې تیارې کې نجات ورکوي او هم په هغه عظیمه ورځ چې تمام کائنات به رپرپای ویي او تمام اغیار فرمانبردار به د رب په مخ کې ویلوړ وي په هغې عظیمه ورځ کې د خدای کتاب انسانیت ته نجات ورکوي عزتمن حضرت سیدنا موسی علی نبینا علیه الصلاة والتسلیم د فرعون د دعوت نه روپاس شو الله تبارک و تعالی سره د علمه توجه غواړم وینا معلومات وغوښتل حضرت سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام چیغه وویله ای مهربان الله د فرعون په مخ کې مې څه خیر ونلدو الله پاک ته فرمان صدر او فرمیلو پیغمبر تو غراز دادای چې زه فرعون ته جټکې ورکم خو د فرعون جټکې د پوره مو مهلت ورکړی دی خو یو سبب دا دی چې د فرعون په مرکزي دروازه لیکلي دي چې بسم الله الله ورته وفرمیل ای پیغمبره اگر چې د خدایۍ دعوی کړی دو ظالم کافر دی لیکن په دروازه د مو نوم لیکلی دی مو د خپل عذاب نه دته مهلت ورکړی امام رضی لیکلی دي چې د چا په دروازه چې صرف بسم الله لیکلی دو الله پاک ورته انتظار فرمیي چې چا سینه د الله د کتاب نه ډکه وي د هغه به کیم شان وي عزتمنې هم په دنیا کې د الله کتاب انسانیت ته نجات ورکوي هم یې د قبر په تیارې کې نجات ورکوي آفتاب علم د بدر علم رحمه الله بچای دی بدر علم په علماء دیوبند کې لوی شان لري لکه څه قسمې چې نوم بدر علم دی داسې دنیا ته رڼو ورکړې وه دا په مدینه پاک کې دفن دی آفتاب علم فرمایي توجه غواړم چې د عرب قانون دا دی چې څه وخت وروسته چې کله انسان اډیکې د غوښې نه خالي شي نو عرب هغه د قبر نه راوباسي د ډېرې قبرې اډیکې جمع کړي په یوه قبر کې دفن کړي تاکہ دے دے پرا چمزکا نرے تزا مڑی تا خلیشی توجہ غوڑم آفتاب علم فرمائی چیچے ورا عرب روغلم دے بدر علم رحمہ اللہ قبر بیچے وس پڑلو قسم دا تزا بو دیر وقت بعد پا قبر کے پریتو بیا بو عرب لوڑل بیا بو سو وقت بعد بیا روغلل دے بدر علم رحمہ اللہ قبر بیچر جواد پڑو بیا بو تک سپین مخ دے سپین کفن سرا تزا پا قبر کے پریتو سیگی بچی تا روغلل وہ آفتاب علم ای تو پلور کے سسی فاتول چی پا قبر کے کفنا ندی خانت شوی پا تک سپین مخ پا قبر کے پریتای آخر کرداری چو رفتاری چو گفتاری چو اللہ اکبر
افتاب علم فرمای چې مو ته په مدم اواز اوه چې مو پلور کې دا صفاتو د جمله صفته سراسرا چې د الله د کتاب سره به خدا به کچا مینا وا کله به چې یو حافظ جوړ شو مو ولد محترم بو هغه حافظ خپل سینې سره ونیو په کیمزه کې به چې حافظ نوستو مو ولد محترم بو حافظ طرف ته خپل په نه وګدولې په دې خاطر چې په سینا کې د الله کتاب پرته نو وی چې وجه دا کېدای شي چې نن په قبر کې په تک سپین مخ پرېت دی چې د حفاظ اعزاز په سینا کې و نن الله پاک په قبر کې د ده کفنه محفوظ ګرځولي دي عزتمن هم یې په دنیا کې فایدې دي هم یې په قبر کې فایدې دي د الله معزز کتاب دا په سینا کې انقلاب ورولي دا په معاشره کې انقلاب ورولي د الله د کتاب برکات په ملک کې برکات ورولي کله چې د الله کتاب احکام نافذ شي په هغه ملک خیر وي ولته د مشر احترام کیږي ولته په کشر شفقت کیږي ولته د علماو قدر وي ولته د مدارس احترام وي اعزاز وي کله چې د الله په کتاب باندې عمل کول شروع شي حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه د بار سفر نه روغلو د مدینه پاک په غلې کې روان دی وا هغه د قدر نه ډکه غلې د مدینه پاک په غلې کې فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه د سفر نه روغلو الله د مدینه پاک په یو بهترینه جمپړه کې اگر یو کمزوری ظاهر خلاتی کمزوری ول جمپړه وا فاروق اعظم په دې غلې کې روان دی هغه جمپړنا د الله د کتاب د تلاوت اوز روته او هغه تلاوت کې د میدان قیامت تذکرہ شروع الله فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه چې کله د معزز کتاب تلاوت اوریدو چې په دې کې خو الله تبارک وتعالى د قیامت خلق بیان کړی دي هغه دبدبای بیان کړی دي هغه ورځې بیان کړی دي چې په هغه ورځ به وړي کې نسپینګری جوړ شي الله فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه د خپل سورلۍ مبارک نرکیش شو د مدینه پاک په هغه عظیمه غلې کې چې ولته جبرائیل امین په ادب سره دریمي ولته تمام فرشته په ادب سره دریمي الله هغه عظیمه غلې کې فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې امیر المؤمنین دی الله په شام حکومت دی په فارس حکومت دی په یمن حکومت دی عظیم قائد دی عظیم امام دی عظیم امیر المؤمنین دی د مدینه پاک په غلې کې وخندق ته ټیک ولګولو اغه کیر مبارک نه د الله د کتاب تلاوت وروزي فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه خندق ته ټیک ورګولو خپل ټنډه ته لوسین لګولې دي زارو کتارې جوړو شروع کړی دو هغه فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه څومره د مضبوط عزم خوند او څومره د قوت خوند څومره د دبدبه خوند د الله د کتاب تلاوت یې اوریدو میدان قیامت تذکرہ اوریدا یو قدم په بل نشي وخوستای د مدینه پاک دی و جمپړه خندق ته ټیک ولګولو په بڑاچه وژړل صحابه کرام روغل یا امیر المؤمنین په کیم غم کې گرفتاری چې دومره سخت جوړه په هغه غلې کې فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه قسم د صحابه کرام تابعین پولیس ونیو او بیا د هغه په صحرا باندې خپل جمپړه تروغلو فاروق اعظم د الله د کتاب تلاوت اوریدل دی دومره غمجان دی دومره دردمان دی والله فاروق اعظم پیرا د الله د کتاب د دباو د وجنه یوام یاش مریض شو داسې د غم نه سینې ډاکې وې داسې د درد نه سینې ډاکې وې اخرات یې پیرا منلو د الله کتاب یې پیرا منلو ولته به د الله د کتاب چیغه وشوه او دلته به په دی باندې یو اثر وشو ګلۍ ښایسته وې کورونه ښایسته ول الله اکبر تمام ماحول ښایسته و د الله د کتاب چیغې وې هر طرف ته د الله کتاب چې چا زده کړی دی په هغې کې اخلاق روغلي دي په هغې کې خوف الهي روغلی دی په هغې کې تقوا روغلي دي ټوله نه لویه په هغې کې عجز په هغې کې تواضع روغلی دي تواضع ډېر لوی صفت دی چا کې چې تواضع روغله
من تواضع لله رفعه الله. چا چې الله دې پر عاجزي وکړه الله به پړته کی، الله به پړته کی، نمبر به اورځوي، الله به مقام ورکی، سپګمۍ غوندې به وځلېږي چا کې چې عاجزي وکړه. عزت مند د الله کتاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه د مدینه پاک په هغه عظیم جماعت کې الله الله چې کله به هغه جماعت کې صحابه کرام مخته کېدل، حضرت عمر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د مدینه پاک جماعت ته به چې کله روغلو، هغه منبر شریف باندې به د خپله ږیره مبارکه سیلوله، د خپل مخ مبارک به سیلولو او بیا به مړې ویښکې تویولې چې دغه هغه منبر دی چې د تمام انبیاو قاید دلته قدمین شریفین ګولې دي. هغه ګرد او غبار به په سترګې پرې کولو، خپله ږیره مبارکه مخ مبارک به ورته سیلول، هم د عاجزۍ نه ډاک ول، هم د تقوا نه ډاک ول، هم د محبت نه ډاک ول، د الله کتاب ته سلام کړی و. فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه د مدینه پاک په هغه عظیم جماعت کې په هغه عظیم منبر خدا په هغه عظیمه مصلا کله به چې سبول منځ ته مخکې شو د الله د کتاب تلاوت به شروع کړو. فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه داسې په بړاچې وژړل چې تر اخري صوبې پرې به ژړو اورېدله شوه او اوس به بند شو، الله ته به په رکوع جیر شو. کاش د الله کتاب درد سینې تر ګاډ شي بیا مې وګټله. که د الله کتاب سره دا اجنبیت وي، که د الله د کتاب نه دا منډه وي، قسم دی هم به په دنیا کې تیارې ووینم، هم به د قبر په تیارې کې تیارې ووینم. که د الله کتاب سره مې محبت شروع کړو هم به دنیا وګټم، هم به آخرت وګټم. د الله کتاب د پوره دغه خلک الله سبب کړي دي چې دی ته لوس ویل کړو، د الله کتاب ته به ورسېږو، د الله کتاب زده کم، د الله په کتاب په عمل کول ورته آسون شي. حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه توجه غواړم، دا د 40,000 شاګردونه استاد دی. الله د به چې کله درس حدیث ورکولو ایوله سوه مکبرین بو د ده اوز نرې خلکې ترسولو. دومره عظیم محدث دی او د جهاد په میدان کې عظیم مجاهد دی. یوه طرف نه د کفر لښکرې دي، بل طرف نه د اسلام لښکرې دي. د کفر نه یو غونډګر ووتو، هل مې مبارز تا چې مکبرې ته روشي. مسلمون صوفې نه یو مجاهد ور ووتو، کافر طرف نه تیر گزار وشو، د یوه مجاهد سار یې اړاو کړو. هذا القياس تر 3 کسانو پره جامع شهادت نوش کړو. په آخر کې یو سړی په پټکي کې پټ دی، د اسلام د صوفې نه وروتو، د کفر په غونډګر یې چې کله ګزار وکړو، د کفر سر نه یې فوټبال جوړ کړو. هغه روي فرمایي چې موږ پسې منډې چې دا مجاهد څنګه دی چې په پټکي کې پټ دی، قسم دی چې پټکای مرجاب ولو. دا عبدالله بن مبارک په سپینه ګیره د کفر سر اوړاو کړی و. الله اکبر. هم د اسلام په سنگر کې مجاهد دی، هم د علم په میدان کې محدث دی. او کله چې وفات چې روغلو، اسلام دغه اخلاق دي، د اسلام دا کمالات دي. آخري وخت کې شاګردونو ته وویل چرکیز مې کوي، شاګردونه حیران شول چې د وخت مطابق کاټ نه حضرت ته لکه چې زنکدان تکلیف دی ځکه زون کیس کش کوي. حضرت په مدم اوز وویل کیس مې کوي. شاګردونو فرمایي چې خدای په ذات ته مو قسم وي چې کله عبدالله بن مبارک دا د وخت عظیم امام، دا د وخت عظیم خطیب، دا د وخت امام او دا د وخت عظیم مجاهد او کماندان او جرنیل چې کله مرکز کړو، دا د 40,000 شاګردونه استاد دا خپله سپینه ږیره یې روغوسته، په ډګر پرې وسیلوله او بیا یې چیغې وویلې وا الله د عبدالله په بوډاتیب رحم وکړي. عاجزي د علم سراسر عاجزي، تقوا سراسر عاجزي، جهاد سراسر عاجزي. الله پاک د ښکلي اخلاق ورته نصیب وفرمایي. بس دا مدرسې دي، دا علماء کرام دي، دا داعیون دي، دا صوفیای کرام دي چې دې خلک لمنې مو ونیوې. انشاءالله منزل مقصود ته به الله پاک ورسوي. الله د خدای باندې د اعتماد کولو توفیق ورته نصیب کړي. دا ډېر عزتمن کتاب ده او عزت یې ورینه دا ده چې څه شي سره لګېدله الله پاک اغزوی ته عزت نصیب کړی ده. کاغذ قیمت دمره شي چې په ډګر یې اچولو ته تیار نه یې.
به دا مشرونې کسونې ته وایي چې چا باندې الله پاک د بچیو نه نعمت کړی ده احسان یې سره کړی ده او زامن یې ډېر دي د خالص تعالی د پوره یو بچی دا خو قرآن پاک ته وقف کړي دا زو قایز دا مجمع چې سم راوي والله عالم زر دی 2000 دی قیامت میدان و ولګیږي د آدم علیه السلام نه اونسه سردار دو جهان رسا تمام نبیون د هر نبی امتیون عرب و عجم انسانون پیریون و ملائک دا ټول موجود وي و دغه په مخ شوی د ټول قرآن د حافظونه دستربندي کېږي پروردگار د میشتو سے ټول ملک ته د رحمت په نظر کتلی دي چې شاش په پاکستان شه 1 लाख حافظونه د قرآن پاک امتحان ورک اس خپل زړه ته وایي چې په دا 1 लाख شه مو برخښتاو کنه الله رب العالمین اکیر ورته مدرسه د تروسته په هر کلی شه مدارس موجود دي په هر مسجد شه د قرآن پاک درس او تدریس کیږي مې دا ټول ورینه ته یو سوال دادا چې خالص تعالی د خاطره او هغه ورځ چې دا مې رسترګه مشکات شریف روایت ته یو میل په اندازې ور ټیټوي سر تیرو پښه منډه وی لوړوي په بدن و د کپڑا نوي په خولې شوی ډیبوي سیک ته شنګری رسا سیک د ګنډه رسا سیک د ګنډه رسا او سیک ته خپل خولې رسا په خپل خولې شډی به علاوه قهر په عذاب او په غصاوي داسې غصه نه الله ته مخ شوی رغلی دو نو بیا چیرته الله په غصه شي سمره چې د قیامت په ورځ مولا د خپل غصه اظهار کوي په دا سخت ورځ تمام نبیون سلطان دا اعلان فرمیله ده چې په قرآن عظیم نه زیات څه فرشت کوین کا نه یو نبی شته نه یوه ملایکه شته او نه بل څوک کسې مدینه منورې ته د هر مسلمان زړه کېږي ځکه چې یادو که د میشتو سکشله پیغمبر پرېږده ډېر خلک روان دي انشاءالله د الله په فضل و کرم سره خدای ته مې سوال د رمضان شوی میراسي که د الله خوښه وه او د مو عزتمنې ورینې چې څوک ایرې لوټ شي لوی سعادت ته خو دغه قرآن په سر باندې پروردګار نبی علیه السلام څومره ډېر ځوروله ده څومره ډېرې وینونه تېر شوي دي څومره ملګري یې شهیدان شوي دي څومره د قرآن پاک حافظان کاریان شهیدان شوي دي صحابه کرام د اتو په ګاونډ شه چې په د لکې کسان شهیدان شل دا د قرآن په سر شهیدان شوي دي بیا کسې دا قرآن دنیا شه عزت په قبر شه عزت او په آخرت شه عزت چې چا بچی حافظ شه په دنیا شه حافظ په قبر شه حافظ په ورځ د قیامت حافظ په جنت شه حافظ قرآن دا ډیګري د قیامت رسایتونه اتو د بچی نه کټ کېږي نه